سلطان صلاح الدین ایوبی دا یو زبردست نیک بادشاہ تیر شوی دی او دا انگریزانو پسترگو کی اسم اغا یوز غیره صلیبی جنگ دی ورسرا دا عیسایانو سره مخ دی او سیب جنگونه شروع دی او دا دنیا علاقی دا عیسایانو نا قبضه کردی دی دا سمنه دا چگنی یو علاقی قبضه کردی دا فاتح دا بیت المقدس دی اغا بیت المقدس دی نمونگ پا لاس کے نن ندی او دا اغا دا یهودیانو پا قبضه کردی پا شپیت جربه کی بیت المقدس جماعت شپیت جربه کی او دا صرف دن جماعت پا شپیت جربه کردی دا غینا بار دا گاڑو دا ادرولو پارکنگ زینا او دا غینا بار چه کمی چار کولاو میدانون دی اغزیاتی خبر دا او پشپو تو جربو کی جماعت تے او پدا سے عجیبا نقشہ باندے جوڑ شوے دے کہ دا غی دا کم محراب دے دا یو بوٹینا دا یو تنی دا کجوری دا یو بوٹینا جوڑ شوے دے او پاگے کے نا پیونشتا و نا پاکے ٹانکاشتا دا سے عجیبے جوڑ کردے دے لکه خامخا دومره غټ میراب کې سړی جوړی نو لرګي او ځای کې نو میخونه پې ووایي یا لرګي او ځای کې نو سلوشن پې ومږي او په هغې باندې یو بل سره پیوز کي نه په دې میراب کې پیول نشته دا یو لرګي دی په هغې کې جوړ شوی دی او ناشنا طریقه باندې چې د هغې کم اوس خو دا ټیلونه دي په کارخانو کې جوړېږي نو قسم قسم نقشې پې د پاسه خلک جوړی اخو کارخانه نه وي په هغه زمانه کې اوس خو ماربل دي او لګیا دي صاحب په ماشینانو باندې اواري او قسم قسم رګونه پکې راوباسي دا خو په هغه زمانه کې نو هغه چې کم ټیلونه په دیوالونو لګولې دي خدای خبر چې الله ولا څه دماغ ورکړي او څه عجیبه مصنوعات په دغه زمانه کې بعضې څیزونه سړی حیران شي لکه احرام مصر تاسو که چېرته لاړئ یا په کمپیوټر باندې وکتل نو احرام مصر چې کم دیوال والے شوی دی نو سړی حیران شي چې هغه په کومه نقشه هغه دیوال جوړ شوی دی او په هغې کې کم غټې غټې تیږې جوړې شوي دي او ته به وایې چې د سر ته را دومره غټې غټې د اتي عمره او د اوښان عمره دا تیږې خېجولې چا دي دا دنیا یو وخت کې په ساینس په بنیاد یو ترقۍ ته رسېدلې ده د ساینس په بنیاد یو انتها ته رسېدلې ده لیکن بیا هغه خدای پاک هغه علاقې تباه کړي دي او هغه اسباب چې څومره دي هغه خدای ختم کړي دي نو دغه صاحب بیت هغه چې کم ټیلونه لګولي دي او ته مخامخ ورته ګورې نو تا ته به خشته ښکلې ټیل به راته ښکاري خو چې معمولي ورته لږ پترس شي نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې ښکاري هر یو ټیل یو نه چې لږ پترس ورته ګورې د هغه تصویر به راته پکې ښکاري او چې نیغ مخامخ ورته ګورې نو صفا ټیل به راته ښکاري مزېدار خشته اوس صاحب یهودیانو په قبضه کې هغه جومات اخیستی دی نو څه چلی ورسره کړی دی نو په دامیان دې نیم کړی دی حسن یې والا ختم کړی دی نو په نیم ځای کې یهودیانو خپل عبادت خانه شروع کړې ده او هغوی پکې لګیا دي خپل عبادتونه کوي او نیم ځای جومات مسلمانانو ته پرېښی دی غټ نیم قبضه خو ټول د هغې دی ځکه علاقه د هغې په قبضه کې ده خو جومات یې په مین نیم کړی دی په نیم کې د هغوی عبادت خانه ده راځي پکې خپل عبادت کوي او نیم مسلمان ته پرېښی دی او مسلمان هم چې د هغوی څوک خوښ یې جومات ته یې پرېږدي او چې څوک یې نه خوښ نو جومات ته یې نه پرېږدي دغه سلطان صلاح الدین ایوبی چې د انګریز په تاریخ کې د ایوبی په شان سړی نه دی تیر شوی هغې وایي که زمونږ دا تهذیب او زمونږ دا یو وخت کې صلیبي جنگ له شکست ورکړی دی نو هغه واحد د مسلمانانو بادشاه دی سلطان صلاح الدین ایوبی نیک سړی و د شپې به خدای ته جړل نو یو ځل ورته اطلاع راغله په د جنگ کې د جاسوسان وي او جنگ کې د جاسوس چې نی نو جنگ ته نشي ګټلی نو د جاسوسان خوارو جاسوس ولا راغی وی چې دغه انګریزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحري بیړه را په مخه کړې ده او په هغې کې دومره جنگي سازو سامان دی چې ته مقابله نشي کولی د چې معلومات واغېشتل نو خبره ټیک وه او د دې به زه څنګه مقابله کوم نو څه چلی وکړه لاړ جومات ته او چې جومات ته ماسخوتن وردن نشو نو خدای ته جلا شروع کړه ګوره یقینا دقه دی اذا سألك عبادي عني فإني قريب دا تصور چې الله ز ته ماته ډېر نږدې یې قسم دې د پلار مور د خپل شارګ نه زیات ته ماته نږدې یې او دا دې لپاره و چې درته نږدې ما چې تم دا سوچ محسوس نه کې چې خدای به یو وخت زما دعا اوري او قبلی با او بل وخت کې به نوري رانه لرې دی نه به قبلی نه هر وخت درته نږدې یم شا به جاړه ماته چې دا دعا دله قبوله کړه نو ماسخوتن جومات ته ننوته ټوله شپې الله ته جړاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګیم زما خو انګریز سره د پلار دشمني نشته ما پلار خو یې نه دی وجلی زما نیکه خو یې نه دی وجلی ما نه خو یې ښځې نه دي بوتلې زه خو ستا دپاره انګریز سره لګیم او جنګ کوم
ستا د جماعت دپاره لګیم او جنګ ورسره کوم، او ستا لري مسلمان ځمکې دپاره لګیم او جنګ ورسره کوم، او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګیم او جنګ ورسره کوم، او خدای ما چې څومره وس هغه کړی دی او باقي د دې بیړۍ طاقت نشم لرلی. دې کې به الله ته مدد کوي. ټوله شپه خدای پاک ته وجړل. نو جړا کې خو کمالي که نه. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې مسلمانان 314 دي او کافران زر دي. مسلمانانو سره په شمیر 8 توري دي او کافرو ټولو سره توري دي. نو 8 توري د زرو تورو مقابله کوم ځای کولی شي؟ مسلمانانو سره 2 آسونه دي، 2 او مسلمانانو سره اویا اوخان دي، هغوی سره 200 اوخان دي، ټولو سره زغری دي. مسلمانان خو د جنگ په نیت د مدینې نه نوته، هغوی خو د ابو سفیان تجارتي قافله یاروله چې هغوی باندې دوړه تپکو کو او مونږ ته په امن شو، وطن مو ته مکه پرېښه او د مدینې ته تېرالو، او بیا دا ظالمان مونږ نه پرېږدي. کله به د مکې کافر راتلل او د مسلمانانو په چراګاه باندې به اور بلو، کله به پښتونه ولسېدل، او چې کم کمزوري مسلمانانو په مکه کې نو په هغوی به هم ظلمونه کول. نو نبي علیه السلام د جنگ په نیت ونه وته، هغه دې دپاره لاړ چې د دوی یو تجارتي قافله د ابو سفیان په لاره راځي، هغه د ګویا راو. نو کافر به پیشي چې که مسلمانان مونږ تنګو خو دوی خو زمونږ تجارت بندوي او به یېرېږي. په دې نیت وتي نو ځکه ورسره 8 تورې او 2 آسونه او یو خان باقي څه نشته. میانس کې د ابوجهل د زرو کسانو لښکر راغی مسلح، او دومره هغوی زړور وو د ابوجهل لښکر چې هغه د قوم ته وی دا خو لږ خلک دی، وسله ورسره نشته، نو جمدي به نیسو. مسلمانان یې یادول ګورې اووی مړې نه کې جمدي به نیسو، مکې ته به بوزو، نخرې به پې کوو. ورته پته وه چې په 8 تورې او ټول د کجورو ډانګونه دي، د کجورې ډانګ او 8 تورې زما د دې ټول لښکر د زرو مقابله کوم ځای کولی شي؟ حضور پاک ته چې کله پته ولګېدله چې واقعي که خبره د اسباب شي زما سبب نشته کم، که خبره د طاقت شي نو 313 وغزر، که خبره د وصلې شي وصله د ما نشته د هغه شته. نو د یو سفر صحابه نبی علیہ السلام له جوړ کړی د څانګو سفر، نو حضور پاک هغه سفر ته ننوت. نو ټوله شپه الله ته درخواست شروع شو، اذا سألك عبادي عني فإني قريب. اوس پیغمبر خو خلکو ته وایي چې الله نږدې دی، نو خپله ورته پته شته که الله ته درخواست ټوله شپه. صحابه وایي مونږ خوبونه وکړل د شپې، چا څوکۍ وکړې، او حضور پاک ټوله شپه پروردګار ته جړاګانې وکړې. او بیا جړام عجیبه، اوهو عجیبه جړا. خدای ته لاس اوچت کړ، څه وایي؟ یا الله دا پوټې نه غوندې ډله ده را سره، او دا مې محنت کړی دی 14 کاله په مکه کې، او دا کال 1.5 په مدینه کې. په دې 1415 کالو کې مې دغه 314 ماشومان او دا بوډاګان دا مې را پیدا کړي. جنگ کې عموما 15 کاله نه کم شرکت نه کوي، 15 کاله یا زیات به کوي. دغه مې پیدا کړي، هغې کې مکثریت د نوجوانانو دی. دغه بچي مې پیدا کړي دي، روحاني اولاد، دا روحانی معشومان، دا میں اللہ پیدا کری دی خدایا. او یا اللہ بربند دی گوارے واقعی جامعیم دا ڈیرو پکے نوے سنگ 2 صادر یا 1 صادر بیزان نتاو کریو پلاس بے نیولیو چا عورت میں دخکار نشی، او اللہ سپلیم دا ڈیرو پکے نشتا، اجزانان دی بے کسا دی، او خدایا اوگی دی ڈوڑے مرسر نشتا، او نار دی خدایا پدے لوگو پدے نارو بربند توب کی را سر روتی دی، لوی دشمن سر پروردگار مخ دے. او یا اللہ کدا تا ملکلل گولے تر قیامت پوری بستانو مغشتو والا سوک پاتے نشی. اے پر خدای ته جړا کوي، ګوره زاره خدای ته شروع دي. الله حضور پاک خپل نیازبین لاسونه پروردگار ته مخ کړي دي او جاړي. الله کدا مړ شو قیامت پورې ستاد نو مغشتو والا به په مخ د مکه پاتې نشي. الله ما ذلیل کا وګوره خدایا، ما دوی سره وعده کړی دا چې تاسو له خدای ګټه درکې، خدای ذلیل مې نه کې، الله رسوا مې نه کې. شیب داسې وجړل حضور پاک چې د سر مبارک نه صادر په ځمکه لاندې پرېوت، ټوله شپه جړاګانې وکړلې. حضرت ابوبکر صدیق راغی او صادر یې ورته په سر کا، وی باس د الله رسوله نور مه جاړه، باس نور ازاره مکوا، بس ته په خپه شو چې ټوله شپه د خدای ته وجاړل. ور دې نه څه معلومه شوه چې دا به نه وي یو سړی چې د نیکې موضوعات جت نشته، پیغمبر هم دا دی جاړي. ټول انبیا چې دی موقع په موقع چې تکلیف راغلی دی خدای ته فریاد کړی دی. د فریاد ځای څوک دی؟ وایا
الله دی. کله کله زم خدای شکر دې چې ته یعنی موږ دې بے کسو بس کول، موږ دې غریبانو بس کول، موږ دې مسکینانو بس کول. بیا دا خدای له فریاد اورېدو زه زمونږ بس کول. نو چې سړی وجاړي خدای ته او دا فریاد وته وکي د انسان د لږ ټکور شي، دې زره د انسان له یو پټې لږ ټکور شي او دا ټکور کېږي ځکه چې د انسان ته د الله له طرف نه یو مدد حاصل شي. په دې جلال سپک شي، ولې سپک شي؟ د الله مدد راشي. خدای زر انسان سره مدد کوي، ډېر لرې نه نږدې ور سره مدد کوي. نو صادر مبارک خدای حضرت ابوبکر صدیق حسبک یا رسول الله، بس ته خدای رسول نور سوالونه باندې کوي، بس بس بس. نو حضور پاک راووت خیم دا سفرنا او صحابه له خوشخبری ورکړه. جبريل فورا راورسید، دا جبريل فورا راورسید او نبی علیہ السلام له خوشخبری ورکړه. بس الله خو دې نږدې مکن، دعا قبول شوه، ستا دعا خدای قبول کړه. سيهزم الجمع ويولون الدبر، دې ته به خدای شکست ورکړي او تختیبا او ګټه بستای. او الله داسې عجیب اعلان وکړ، دا زر کسان دي، مه یریږه، زر فرشتي تیار را روانې دي، 1000 او زرو فرشتو کې د 500 کمانډر ان چیف به حضرت جبريل علیہ السلام او د 500 جرنیل به حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 تیار جنگ کې به شرکت سره کوي چې و نه یریږي. د یو فرشتي مقابله دوی نشي کولای، د زرو به د دې پلان به وکړي او ورپسې به 3000 شاته نورې ولاړي. 3000 دا به قطعه منتظري، دا به اضافي لښکري، دا به شاته ولاړي. ولی یو پراپیګاندا شوی وا وی کافر له نور لخر را روان دي 3000 کسان، کورز یو کافر یا ولا راولي وی کاغرا واستل 3000 نور دي او مې یریګه 15000 نور ولاړي دي. نو دا حضور پاک دانش او داسې شکست خدای په بدر کې کافر له ورکا چې ابو جهل، عتبه او شیبه او ولید او دا غټ غټ او امیه غوندې غټ غټ بلاګان پکې راو پر دې د مردار شو او یا مردار شو یا تکلا کونی ول ځان سره مدینه ته بوتل او باقی او تختیدل. اذا سألك عني عبادي فاني قريب. اے دا ما محبوبہ چې کلم درنه بندا تپوسو کې چې ما رب کم زیاده و نږدې دی، لره نه دی، لره نه دی، نږدې دی. غریب تم نږدې دی، مالدار تم، مولا تم، عوامي تم، مظلوم تم، هر چاته نږدې دی. مې یریږه چې الله نږدې شو یاره د څه شو اوسه کوم عقیده لګي پټه کمزورې ده کنه. الله نږدې دی او د ډېر طاقت خاوندم دی ګوره، د دومره غټ طاقت خاوند دی. یو زنانه په لار باندې روانه ده، ماشوم بچی دی وسره او دې په تیرودون کې ماشوم بچی دی وسره او په لار روانه ده. ځنګل نه په یو شرمخ حمله وکړه زمري، چې زمري شرمخ په حمله وکړه خو خطرناک هیبتناک شی دی. زنانه غریب منډې کړې، چې منډې کړې ماشوم ته بزمکه پرېوت. هغه شرمخ راغی، ماشوم یې کلک په خوله کې ونیو په منډه شو. اوس بس کې خدا دې چې هغه ماشوم په ورونی کې تړلی و، هغه کپړې ونیوه وی تختاو. زنانه څه کوي؟ الله ته چغه کړې. ګوره ما درته وختي وې چې سخت راشي چاته به چغه وو؟ الله ته. سخت تکلیف راغی بین خدای نه څوک لرکولی نشي. اے مسلمانا، د دنیا اسباب استعماله، دارو میں استعمال کا، دم درود میں استعمال کا، صدقه مور کا، په دې الله خوشحاليږي. دا دې لپاره دي چې الله خوشاله شي. او دا ظاهری اسباب دا خدای پیدا کړی دي چې خدای دا دارو غطا پیدا کړی جوړول پته کې نه پدې من الله خوشاليږي. نو پدې به خوشاله شي چې بیا چغه دی والا فورن به مني، صدقه باندې خوشاله شي، پدې دم خوشاله شو. دا دارو الله مقرر کړی پدې خوشاله شي چې دا ما په خبره عمل او اسباب استعمال کړ. نو چې خوشاله شو چغه دی والا نو فورن نږدې دي، نږدې لري نه دی. نو خځه چې تکلیف په غریب راغی کنه، اذا ما دا ماشوم بچي به زما د سترګو دلوان دي دا شر مخه چیر پار کی ادا تلته کې بہت په دازمه کوي. دا سوچو یا الله، ګور بیا د فریاد دی الله دی یا الله. خو چې یا الله نو فرشتہ پزمکه حاضر وا، فورا حاضر وا. او چې راتلو سره یو انسان راغی، فرشتہ د انسان په شکل، او په دې زمری یو چغه والا. زمری دومره سخت او یری چې هغه ماشومې په ځای غورځو او تختید. هغه انسان هغه ماشوم روچت کا خوګم نو هغه خو ټوکلې نه نیولې، اورنې نه نیولې، خوګم نو ماشوم روچت کا خو مخدل ورکا خورې مورې. دا ماشوم دی خوشاله نه وته جاړي. ته څوک زما بچی دی دا شرمخ د خلینا وړه را لروستا.
تا ورسره څوک کړل زما زوی دې بچ که ماشوم د وړي زوی دې بچ که خوشحالۍ نه ورته جاړي او ورته وایي زه د الله فرشته ما تا چې کله الله ته چغه واله عرش سره وما عرش سره الله وی چې یو کس ورشه او د دې زنانه امداد وکړي مې اجازه غوښته نو په فرشته خو د سترګې د رب نم ضرر رسي راله مدد مې سره وکړه او جيبه دې کې یو بل ټکی دی بیا ورته وی وی تا ته پته ولګېده چې دا مدد مې دی ولې او که پته راته لګي وی نه وی الله فرمایل چې یو وخت کې دې ښځې ډوډۍ خوړه نوړی یې خولې ته دننه کړې وه او دې کې سوالګري اواز وکړه د خدای په نوم د الله په نوم خیر راوړئ دې ښځې وی الله د نوم نه قربان ما سره خو دې وخت کې بل څه نشته همدغه یو نوړی ده هغه یې د خولې نه واپس راوویسته او سوالګري له یې ورکړه بلې خولې نه یې وویسته او سوالګري له یې ورکړه الله وی زما په نوم یې یو نوړی سوالګري له ورکړې ده او د خولې نه یې رایستې ده زما په نوم نو نن به د هغې بدل خلاصوم د شرمه د خولې نه به نوړی وباسم او دې له به ورکوم الله غیرتي دی ګورې ښه نبی علیہ السلام فرمائی انا اغیر منکم والله اغیر منی وی تاسو کې زیات غیرتی زیما او الله زمانه بیا زیات غیرتی دی نو چې غیرت څه ته وایي چې ته چا سره ښېګړه وکړې څوک خوشحاله کې نو تا به خوشحاله ته ما خوشحاله کې او زه تا خوشحاله کړم زه به غیرتي او که ته ما خوشحاله او زه تا خفه کوم نو بیا به زه بې غیرته یم ته د الله خوشحاله او خدای تا نه خوشحاله اذا سألك عني عبادی فإني قریب نو چې خدای ته چغه واله الله نږدې دی فورا به مني نو سلطان صلاح الدین ایوبي ټوله شپه خدای ته چغې والې چې خدای ما سره خو هغه سامان نشته کم چې دی انګریزانو سره دی بیړه را روانه ده د بیړې طاقت الله نشم لرلی زما خو صرف کو کورسۍ جنگ نه دی زما خو په مال او دولت جنگ نه دی مال خو پلان نه دی وجلی الله زه خو ستا لپاره جنګېږم خدای د دې بیړې غم وکړه چې شپې وجړل سهار راووت یو سړی والا د جومات نه مخه کې ورغی ده چې ورته وکتل د هغه سړي مخکې څه نورانیت و څه بل شان سړی معلومېده نو سلطان صلاح الدین ته وایي بادشاه سلامت ولې پریشان یې وایي ټوله شپه دې په جومات کې په جړا تېره کړه چل څه شوی دی وایي د انګریز بیړه را روانه ده الله ته مې درخواست کو د انګریز بیړه را روانه ده نو ما سره طاقت داغي نشتا هغه غیبي سړی وته سوی وی دعا دې قبول ده د انګریز بیړه غرقه شوې ده بیړه غرقه ده چې معلومات یې واغشتل او لاړل غونډه بیړه د سمندر دریاب چپو الاوړې کړې وو اسم پکې نو بل اسباب به استعمالو بشکا خو چغه بچاته وو الله ته او فإني قریب الله وزنیز دی خدای چغه وها دا الله نږدې دی دغه دویم ټکی بل نشته دی دغه تعویل نشته خدای ستا فریاد قبلی او مانه کې یو سړی یو شو غواړي نو کله برا سره وی ور به کم کله بني ور باندې کوم او کله برا سره وی زه به ځکه نه ور کوم چې زه به یریږم چې دل ور کوم نو زه به څه کوم بچی به مې څه کوي او کله ویل که سبا زما ورته حاجت شو نو بیا به څه کېږي وایا نو خدای سره دام نه چې نشته شته ورسره دویم دا چې زه ورکم نو زه به سبا یریږم چې زما حاجت شي خدای چې چاته حاجت نه لري دا خدای سره څه کمیږي نه هېڅ کمی نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خدای بندگانو وی الله دا زمکه چې زمکه پیدایش نه مخکې زمکه لا نه و پیدا او بی پیدا کړي او د خدای عرش او به نه زمکه او اسمانونو دا هغه وخت نه خدای سخا شروع کړي او تر نه پورې سخا کوي مال ور کوي او بدون کې مې مرغانو نه ور کوي دې فرېدې دې انسانانو له ور کوي حیواناتو له ور کوي څومره غیاګانې درغونې څومره میوه درغونې څومره غله درغونې قسم قسم درغونې وی دا خدای لاس کې چې سدي پټیم کم نشو نه کمیږي کمېدو ولا نه دي نو زه خو کمانه څوک شي غواړي او زه وایم چې یاره ورکم کم بشي نو خدای سره کمیم نه راځي دا هم کم ورکل نو سبا که زما یا د بچو اجت شي نو دا خدای بچیم نشته او خدای جتمنم نه دی او خوشحالیږي هم غوړي په ورکړه مونږ په خپه کېږو په خوشحالیږي هم په ورکړه باندې په الله نږدې دی
فریاد رش چتک فریاد ورتاو کې فوراً الله دا فریاد قبلې